Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. To studentano pahir rafli. Singaye Allah no umid laram tik-tak fit-fat paye. Dear students, nan zakhpal dubbe class shuru kom che pa MS Paint या Microsoft Paint पांदे दे. Microsoft Paint या MS Paint दे मतलब सदे. Microsoft Paint या MS Paint यो graphics drawing program दे چې په هر یو وینډو کې موجود وي. MS Paint یا Microsoft Paint کې مونږه مختلف قسمه graphics جوړول شو په اسانه طریقه باندې چې په دې کې مونږ سره برش، ربر، قلم، برشونه، مختلف قسم شیپ یعنی اشکال یا شکلونه هم موجود وي. ډیر سټوډنټس مونږه به Microsoft Paint یعنی MS Paint رن کو څنګه اوپن کو بدانته څنګه دومره طریقه خدای چې مونږ په سٹارټ بٹن کو د Windows 7 کې موږ سره سٹارټ بٹن موجود دی. په Windows 10 کې موږ سره د مهامه ډایرکټ سرچ پروت دی. نو موږ په سٹارټ بٹن باندې کلیک کو او په دې کې موږ ځانته پینټ ټایپ کو او په دې به موږ کلیک کو نو زموږ پینټ پروګرام به موږ ته اوپن شي. بل طریقه دا ده چې زه د خپل کیبورډ نه وینډو بٹن پکې شته هغه باندې به کلیک کوم او بیا به پکې پینټ ټایپ کوم او داغه د پاسه به کلیک کوم یا به انټر کوم زما پروګرام به ماته مخامخ کولو شي. په MS Paint یا Microsoft Paint کې موږ سره د غونډه نمبره لاین ته مونږه ټول بار وایو. په ټول بار باندې مونږ ته زموږ د ډاکومنت نوم او د پروګرام چې کوم پروګرام رن دی د دې نوم مونږ ته شو کیږي. لکه ما پینټ کولو کړل ته وګورئ مخامخ پینټ کې شوی دی انټایټل مطلب زما د ډاکومنت دلته لا سیف شوی نه چې کله زه سیف کوم کم نوم ولور کوم هغه به دلته ماته شو کړی شي. بیا پسې مینیو بار دی. مینیو بار کې موږ سره فایل، هوم، ویو، ریویو، انسرټ، پیج لیاوټ وغیرہ وغیرہ شامل وي چې هغه بیا مخکې موږ ورو ډیسکس کوو او پسې بیا دته موږ ورکینګ ایریا چې په کوم ځای کې موږ کار کوو. ها ډیر سټوډنټس په فایل کې موږ سره نیو، اوپن، سیو ایز او پرنٹ دا پنځه کمانډ دي دا موږ نن ډیسکس کوو. څنګه طریقې سره راځي چې شروعات وکړو. مونږه دلته یو سرکل ډرا کو صحیح شو. اوس فرض کا زما دا سرکل نه دی پکار زه ځانته یو نیو ډاکومنت اوپن کول غواړم نو زه به په نیو باندې کلیک کوم او دا به ډو ناٹ سیف کوم. کلیر ده د نیو کمانډ مطلب خو پېښ شو چې یو کار وکم هغه زما نه پکار او هغه زما نه غلط شي او ځانته نیو ډاکومنت کولاوم نو نیو ډاکومنت په دې طریقه زه کولاولی شم. دې پسې موږ سره یو ایرو نشان به جوړ کوو. اوس دې کې موږ سره اوپن کمانډ کار سي. د اوپن کمانډ کار دا چې کم ډاکومنت موږ سیف کړی او هغه واپس دلته موږ ځانته په دې ډاکومنت کې یعنی نیو ډاکومنت کې کولاول غواړو او وايي کې ایډیټینګ کول غواړو نو موږ به د اوپن په ذریعہ کولاو خو د اوپن نه به مخکې زه اول سیف کمانډ یوز کوم. نو زه به اول سیف کم دا وګورئ نو په کم ځای کې سیف کوئ کو په ډي کې سیف کوئ کو په ای کې سیف کوئ هغه تاسو خوښه ده. او ډیسکټاپ کې دا سی پارټیشن سره وینډو سره تعلق ساتي چې کله موږ وینډو کو زموږ غون ډیسکټاپ زموږ غون سی پارټیشن چې دی هغه کلیر شي. نو زه به راشم او دلته به دله یو نیم ورکم. دلته ما ورکم کلاس 1 صحیح شو جی. دا ما سیف کو تاسو وکړه چې دا ما سیف کو. اوس دا ما کلوز کو. زه بیا رالم سٹارټ بٹن ته او پینټ می کولو کو. اوس پرون چې ما کم کار کړو ما کلاس 1 باندې کار کړو کنه هغه ځل ته کولاول غواړم نو زه براشم فایل ته او اوپن باندې به کلیک کوم را بشم کلاس 1 ته دا د ما کلاس 1 دی دا زما کلاس 1 دی صحیح ده. په دې وځه ډبل کلیک کوم دیو ما اتوماتیکلی دلته اوپن شي دا وو اوپن کمانډ. اوس دې کې موږ سره بل کمانډ دی سیو ایز کمانډ. سیو ایز کمانډ څه کار کوي. اوس فرض کړئ ته ما دا ایرو جوړ کړو په دې کې ما معمولی ریکورډ شنت سٹار جوړ کو صحیح شو او دیتا ما لغون تک یو کلر هوم ورک دا او دې ایرو کې می رټ. اوس وګورئ زما کلاس 1 چې دا دی وګورئ کلاس 1 او ما صرف سمپل یو بلیک اینڈ وایټ ایرو جوړ کړو دغه ما کلرز وکړو دا به اوس په سیو ایز باندې سیف کم چې دا زه په سیو ایز باندې سیف کول غواړم دې ته بولی کوم کلاس 2
دا به زه سیو کړم. اوس راځئ بهر یې ګورو چې زما دواړه کلاسز چې کم کلاس 1 او کلاس 2 باندې ما سیو کړل دا ما سره سیو شوي دي او نه. نو زه به راشم دا وګورئ دا زما کلاس 1 شو، دا زما کلاس 1 شو دلته وګورئ نیم ته، او پسې زما کلاس 2 شو، سوري پسې زما دا کلاس 2 اوپن شو. دې پورې کلیر ده. زه به راشم پینټ په سرچ کړم، پینټ مې سرچ کړ، پینټ کولو شو. دلته به زه راشم پرنټ ته. د پرنټ څه کار دی؟ اوس فرض کا ما زه به واپس مقه اوپن کم چې کم شیف کې تاسو کم غوښوي اوس هغه اوپن کې. زه به راشم د دې نه زه فرض کا پرنټ اخیستل غواړم، نو زه به راشم په پرنټ په کلیک کم. په پرنټ کې به زه اول پرنټر وګورم چې دا سره کم پرنټر سیو وي هغه به وهلی، او په پریفرنس په کلیک کې او پیج به پورټریټ کې. پورټریټ مطلب اوږدوالی، لینډسکیپ مطلب پلنوالی د پیج. اوس تاسو په څنګه پیج باندې په پلنوالی هم کار کړی کو، په اوږدوالی په پورټریټ هم کار کړی کو، په لینډسکیپ هم کار کړی. هغې نه پس موږ راشو ایډوانس ته، او تاسو چې کم پیج A4 لیټر او لیګل دا زموږ عام طور باندې نارمل چې کوم موږ نارمل پرنټینګ کوو که نه هغې کې لپاره موږ A4 لیټر او لیګل پیجز استعمالو. صحیح ده جي. بیا مخکې به د پیجز دا چې کم لینس دي دا بیا موږ ډسکس کوو. صحیح شو. دا به اوکې کې، دا به موکې کې، او پرنټ په والی دلته کو تاسو خیال وکړئ چې په پرنټ باندې کله کلیک کوم پیج سیټ اپ ما سره ډایرکټ دلته راشي، نو موږ دلته ډایرکټ نه پیج سیټ اپ هم کولی شو. دا والی A4 شو. صحیح شو. دلته ګور لینډسکیپ دی دا ما پورټریټ کړو. اوس زما پیج چې دی پورټریټ ته ما وړو، بس دې کې نور څه نه کوم، بس زما پیج سیټ اپ کلیر شو. ماته راشئ وګورئ که نور هم پکې سي نو هغه هم به کلیر شي. درالم پیج سیټ اپ ته. دا وګورئ ما A4 کو، پورټریټ مې کو، د لیفټ سایډ نه مرجنز دې ته موږ مرجنز وایو چې رائټ سایډ نه د هي سایډ نه ګس سایډ نه بره نه لاندې نه، لکه لیفټ سایډ رائټ سایډ اپ او ډاون زه څونه سپیس پرېښودل غواړم. بیا سنټر کې څه کول غواړم، هریزنټل ښودل غواړئ، ورټیکل ښودل غواړئ، سکیلینګ ایډجسټ 100% کول غواړئ که څه نه ده، بس ما فټ ټو کړی دی. که تاسو ایډجسټ کوئ دغه وګورئ هلته تصویر ته وګورئ ما فټډ باندې راغلی ځکه چې ما په MS باندې کار شروع کړی دی. بس دا ما اوکې کړ، دا ما پیج سیټ اپ ریډي دی. دې کې بل کمانډ دی پرنټ پریویو. دا پرنټ پریویو کتل غواړئ دا ول دا وګورئ دا تاسو بالکل فکس A4 پیج باندې کولو شو. نو پرنټ اخیستل غواړئ ډایرکټ پرنټ هم اخیستی شئ. زه به واپس هلته لاړ شم پرنټ ته، پرنټ پریویو ته. دلته وګورئ پیج سیټ اپ هم درته وکړو، زوم څونه زوم کول غواړئ زوم آوټ. صحیح شو. یو پیج دی که دوه پیج راوستل غواړئ وګورئ دا ما یو پیج پکار دی. اوس نیکسټ پیج ما سره خو دغه نیکسټ پیج شو، دې سره نیو پیج کولو دی یو لاندې. صحیح ده. او پریویس پیج او که کلوز کول غواړئ پرنټ پریویو دې ځای نه مونږه پرنټ پریویو کلوز کولی هم شو. نو امید لرم چې تاسو په دې باندې څه حده پورې پوه شوي یې. مونږ پکې نن وکړل څه مونږ وکړل نیو اوپن سیو ایز. د نیو کمانډ شارټکټ مو سره کنټرول N دی، د اوپن کمانډ مو سره کنټرول O دی، د سیو کمانډ مو سره کنټرول S دی، د سیو ایز کمانډ مو سره F12 دغه مخکې بیا راځي هغه بیا تل ډسکس کوو. د پرنټ مو سره کنټرول P دی. راځي چې پرنټ پرن کې PAINT سرچ کې دلته به یو شیپ جوړ کې ما وختي د نیو کمانډ دلته نه کلیک کړو. زه به د خپل کیبورډ نه کنټرول او N به ووهئ او ډو ناټ سیو تاسو به یو نیو ډاکومنټ درکړي. اوپن کلاس 1 کلاس 2 ما سیو کړو، هغه زه په شارټکټ په لاول کړم. نو کنټرول او او به کلیک کې، کنټرول ونیسئ او به کلیک کې. نو اوپن کمانډ تاسو چې کوم ځای کې سیو کړی وي هلته به لاړ شئ، اولته به کنټرول او چې وهو نو موږ باید ډایرکټ خپل ډاکومنټ کې ځان ته هغه سیو شوی ډاکومنټ کلو کو. واپس موږ سره سیو دی. اوس زه کنټرول N باندې نیو ډاکومنټ بیا واغشت، دلته ما دا ایرو جوړ کړه او کنټرول S ووهئ او چې کوم ځای کې سیو کول غواړئ هلته چې هر څه نوم ورکړو ABCD ما دا نوم دې ډاکومنټ لا ورکړو. دا زما نیو ډاکومنټ شو. واپسې سیو ایز دی. نو زه به لاړ شم اوپن ته، اوپن کې به ABCD کولو کوم. دا ګوره ABCD ډاکومنټ ما سره کولو شو او په دې کې ما یو دا ایرو جوړه کړه. صحیح ده جی. ٹھیک ہے کنه دا ایرو مې یو جوړه کړه. نو
دا خو ما په اي بي سي ډي باندې سیو کړی دی اوس دې کې ما یو ایډیټ کړه دا به زه سیو اس سره والم سیو اس نو زه به ورکړم اي بي سي ډي ای ما نیو نیم باندې سیو کړه تاسو کتل غواړئ ډاکومنټ لاړ بشه بهر ته نه وګوره دا تاسو اي بي سي شو دا تاسو اي بي سي ډي ای ډاکومنټ سیو اس باندې موږ سیو کوو درالم پینټ ته چې پرنٹ اخیستل غواړئ نو لاړ به شو کنټرول اوس دلته به زه خپل یو ډاکومنټ کولو کوم ځان ته کنټرول او په ذریعه باندې به ځان ته یو ډاکومنټ کولو کوم فرض کړه دا ما کولو کوم زه به لاړ شم پیج سیټ اپ ته اول به زه لاړ شم پیج سیټ اپ ته پیج سیټ اپ کې به زه راشم دلته A4 پیج به والم او پورټریټ پې کوم بس دلته به زه دومره کار وکړم او اوکې به کوم بیا به راشم پیج سیټ اپ ته پیج سیټ اپ نه پس پرنټ پریویو ته وګورئ دا ما پرنټ پریویو تاسو ما یې کړی چې پرنټ سیټ اپ ارس مې ورته کلیر کړل د دې نه مخکې کنټرول پی سره مونږ دا سیف کو کنټرول پی سره مونږ ډایرکټ د دې کمانډ هم غشتي شو د نیو کمانډ شارټکټ کنټرول ان دی د اوپن شارټکټ کمانډ کنټرول او دی د سیف کنټرول اس دی د سیو از F12 دغه مخکې بیا راځي او د پرنٹ کمانډ مونږ سره کنټرول پی دی دا ځان سره یاد ساتئ امید لرم تاسو زما په کلاس باندې خو پوه شوي او تاسو سپورټ ضرورت ماته ډیر دی زما چینل سبسکرایب هم کې او زما ویډیوز لایک هم کې او کمنټس هم راکې چې څه بهتري پکې راوستل غواړي هر څوک خپل کمنټ کې ماته خپل رائے ضرور راکې ډیره مهرباني تھینکس ټو آل الله حافظ الله پامان